نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. دا زمون لسم درس ته په مسله د تقلید کې. مخکنی درسونو کې مونږ تقلید په جواز باندې قرآن کریم نه د احادیثو نه د اجماع نه دلایل پیش کړو. نننی درس کې به بعضې چند عقلی امثله مو پیش کو. د هغې نه به هم ثبوت د قیاس کیږي، د اجتهاد او د تقلید به ترېنه کیږي چې تقلید کول په دې زمانه کې د نه هېڅوک هم بار نه دی. واسې عنادن ائمه اربعو چې د هغې په عناد کې پراته دي، بعضې خلک انکار کوي. نور د تقلید د ائمه اربعو نه غیر یو خامخا د یو چا تقلید وکوي. لکه اضواء البیان فی تفسیر القرآن د دې جلد نمبر 7 او صفحه 318 او سورة محمد آیت 24 کې د فرمایي چې وقد امر الله سبحانه بقبول شهادة شاهد. الله تبارک وتعالی موږ ته امر کړی چې موږ به د ګواهي ورکوونکي هغه ګواهي قبلو. نو چې مثال په طور باندې یو کافر په جنگ کې ونیولی شي او څوک یې راوړي قیدي کې او قید خانې ته یې واچي په دې خاطر چې دی توبه وباسي، ایمان راوړي. که دغه څوک جیل ته واچوي او یو څو ورځې بعد هغه راوباسلی شي او دی وایي چې زما ایمان راوړی او د دې کافر په دې خبره باندې حاکم نه پوهېږي، ترجمان ورته وایي چې او دی داسې وایي او دا حاکم د ترجمان دا خبره قبوله کی او د ایمان معتبر وګرځي، نو د حاکم د گواه او د مترجم د قول ومانه بغیر د مطالبې د دلیل نه او دی وایي وذلک تقلید له، دا د ده دپاره چې کوم دی تقلید دی. دا یو مثال شو. بیا یې پسې مخکې لیکلي دي بل ځای کې بله صفحه کې چې واجمعوا على جواز شراء اللحمان والثياب والأطعمة وغيرها. ویو علماء په دې باندې اجماع ده چې موږ قصابي ته ورځو غوښه ته اخلو، دا غوښه اخیستل د هغه نه جایز دي. دغه رنګې د کپړې دوکان ته ځو کپړه ته اخلو، کپړه اخیستل جایز دي. دغه رنګې بل دوکان ته ورځو د هغې نه د خوراک څښاک څیزونه رااخلو، دغه چې کوم دی جایز دي من غیر سؤال عن اسباب حلها وتحریمها. موږ د اسبابو نه تپوس ونه کوو چې دا په کوم دلیل جایز دي او په کوم دلیل سره چې کوم دی ناجایز دي. اکتفاء بتقلید اربابها، بس موږ اکتفا کوو تقلید د دغو د مالکانو کوو. نو غوښه چې موږ د قصابي نه اخلو نو موږ یې تپوس نه دی کړی دا حلاله ده که حرامه ده، که حلاله ده څه دلیل دی او که حرامه ده څه دلیل دی. کپړه چې اخلو د دوکاندار نه دا موږ تپوس نه دی کړی چې لکه دا جایز ده که ناجایز ده، د جایزوالي څه دلیل دی، ناجایزوالي څه دلیل دی. دغه رنګې د خوراک څیزونه چې اخلو د دوکاندار نه نو دا تپوس نه دی کړی چې دا حرام دی که حلال دی، د حراموالي څه دلیل دی، د جایزوالي څه دلیل دی. خو بس د هغې په خبره باندې اکتفا کوو، دا د هغې تقلید دی. نو دی بیا وایي ولو کلف الناس کلهم، که ټول خلک چېرته کېدی موږ مکلف کو په اجتهاد سره، دا بیا ټول خلک چې کوم د علماو فضلا به شي، چې ټول خلک علما شي، لضاعت مصالح العباد وتعطلت الصنائع والمتاجر. بیا مصالح د عبادو به چې کوم دی هغه به ضایع شي او صنایع او د تجارتونه دا ټول بار څه به ختم شي. وکان الناس کلهم علماء مجتهدین، ټول خلک به مجتهدین شي. نو ټول خو مجتهدین کېدی نه شي که نه. وهذا مما لا سبیل الیه شرعا، ټول خلک مجتهدین کېدی نه شي، دې ته هېڅ لار نشته د شرعي طور. والقدر قد منع من وقوعه، او تقدیر د دې نه منع کړې ده. لهذا دا یو څو عقلي دلایل شو په دې خبره باندې چې تقلید په دې کې هر سړی کوي، د دې نه څوک بار نه دی. بیا یې مخکې لیکلي چې فرمایي وقد اجمع الناس على تقلید الزوج للنساء اللاتي يهدين الیه زوجته. کوم یو څوک چې واده کوي او د خپله بیبي لیدلي نه وي د واده د دوران نه مخکې، نو خلک ورته چې کوم دی راولي ورته وایي چې دا ستا هغه بیبي ده، نو دی د کوم دلیل غواړي چې په څه دلیل باندې زما ښځه ده، بغیر دلیله چې کوم دی هغه قبوله کړي. نو دا د هغې تقلید شوی دی خلکو. بیا د دغې سره چې کوم کوروالی کېږي
نو دا هم د دغې خلکو په هغه خبره منل کېدو باندې کورواله کېدی بل تقلید شو. دی بیا وایي وجواز وطئها تقلیدا لهن فی کونها هي زوجته. دا زنانو ته وایي زه ستا بیبي یم او ستا چې کوم دی قربدان یم، د هغه خبره ومني او د هغې سره چې کوم دی هغه جواز د وطي وشي، دا د هغې دپاره تقلید شو. او بیا بل مثال ورکړی واجمعوا على ان الاعمى يقلد في القبله. عامي سړی هم چې کوم دی دی تقلید کوي په قبله کې د هغه چا چې د هغه نظر کار کوي، د هغه نه تپوس وکړي چې قبله کم طرف ته ده، هغه ته قبله وښایي چې پلاني طرف ته ده. نو دی خو دلیل نه طلبوي چې بس څه دلیل باندې پلاني طرف ته ده، دا د هغه تقلید شو. دغه یې وایي وعلى تقلید الائمه بالطهاره. او دغه رنګې علماو چې کوم دی هغه اجماع کړې ده تقلید ائمو کې په طهارت کې وقراءة الفاتحه وما يصح بالاقتداء، وعلى تقليد زوجة مسلمة كانت أو ذمية أن حيضها قد انقطعه. دائمو هغه تقلید په طهارت کې جایز ده، په قراءة الفاتحه کې ورته چې کوم په څه کې اقتدا صحیح ده په څه کې نه ده. او دغه رنګې چې کومه زنانه که هغه مسلمي او که ذمي وي خو چې پای باندې کله حیض راشي او د حیض د بیماري تېره شي، نو خپل هغه خاوند ته ووایي چې زما بیماري ختمه شوې ده، نو دا سړی اوس دا خبره ومني، نو د دې څه دلیل غوښتلی چې په څه دلیل ستا بیماري ختمه شوې ده او په څه دلیل باندې ختمه شوې نه ده. نو فیباح للزوج وطئها بالتقلید. نو دلته دی چې دا وطي د کوربدانو ته جایز کېږي، نو دا ورته په تقلید سره دی، د هغې تقلید کوي، څه دلیل خو دې نه غواړي که نه. ویباح للولي تزویجها بالتقلید لها. او کله چې کومه زنانه هغه مطلقی، نو د مطلقې هغه عدت تېرېدو نه وروسته ولی به د دې تپوس وکړي چې ستا عدت پوره شو که پوره نه شو، جدي زما عدت پوره شوی دی، بیا ولی د دې نکاح له بل چا سره کولی شي. نو دا هم د هغې تقلید دی که نه، د هغې تقلید وکړو، څه دلیل تپوس سره چې په څه دلیل باندې ستا هغه عدت پوره شوی دی. وعلى جواز تقلید الناس للمؤذنین بدخول اوقات الصلاه. دغه رنګې مؤذن چې اذان وکړي ټول خلک وصدا ومني چې او وخت اذان تېر شوی دی، نو خلکو یې دلیل نه غواړي که نه چې دا اذان دې وکړو، د دې اذان کولو لپاره تاسو سره څه دلیل دی، یعنې وخت داخل دی که نه، نو د وخت داخلېدو لپاره تاسو سره څه دلیل دی، دلیل دې چا نه دی غوښتلی. ولا يجب عليهم الاجتهاد ومعرفة ذلك بالدليل. او دا وایي په دې واجب چې دې خلکو نه دې موقعو کې دلیل وغواړي او تپوس ته دلیل ترې وکړي. د دې ټولو نه معلومه شوله، لنډه خلاصه یې دا شوه چې د تقلید نه څوک هم بار نه دی، خامخا په یو نه یو ځای کې دی په تقلید کې نښتی دی. نو تقلید ته به څنګه شرک ووایو، که شرک ورته وویله دغه فیصله او دغه فتوا د په خپله چې کوم دی په ده واقع کېږي او دی په خپله په هغې سره چې کوم دی مشرک ګرځېږي. نو خلاصه بحث دا شو چې په مسایلو اجتهادیو کې د پاره د غیر مجتهد د علماء مجتهدینو تقلید واجب دی. یعنې هغه مسله چې هغه مسله اجتهادیه او د مجتهدو تقلید په ده باندې هغه لازم دی، خو داسې مجتهد د هغه مجتهد اجتهاد په دلایلو د شریعت باندې ثابت دی. هسې هر اهل هوا نه چې هر سړی دعوه وکړي چې زه مجتهد یم، هر کجا نه او د هر کجا تقلید نه، بلکې د هغه چا تقلید چې د هغه مجتهدوالی په دلیل شرعي باندې ثابت وي. چې امام منیفه رحمه الله دی، امام منیفه رحمة الله علیه اجتهاد په اجماع د امت ثابت دی، ټول امت منلی چې دا مجتهد دی. د دې زمانې خلک دا اهل اجتهاد نه دي، او که څوک چې اهل اجتهاد نو مجتهد وي، نو یو د خپل اجتهاد ثابت کړي په دلیل شرعي سره، یا یې دعوه وکړي، موږ به د هغې نه چې کوم دی بیا پوښتنه وکړو چې دا اهل اجتهاد دي که نه، دا مسله ثابتولی شي که نه شي. که د هغې اهل نه و او جواز د هغې حال ورسره نه و، بیا د داسې چا تقلید هغه جایز نه دی. دوی دا هسې افترا کوي چې یاره دوی په هره مسله کې اجتهاد تقلید کړی دی. هره مسله کې تقلید نه دی، مسله منصوصي متعارضه یا مسله غیر متعارضه منصوصي خو چې محتمل د احتمالات شتا وي، په دې ځای کې تقلید دی. او په مسله غیر منصوصي اجتهادي کې هر چې مسله منصوصي ده او غیر متعارضه ده، غیر محتمل د احتمالات شتاو ده، هلته تقلید نشته دی، په هغې کې څوک تقلید نه کوي. دا د دې هغه افتراء او الزام دی. الله تبارک تعالی دې موږ او تاسو ته په دې بحث باندې چې څومره وشو نو اخره پورې او د الله تبارک تعالی به د عمل کولو توفیق را نصیب کړي. او نور هم ډېر دلایل دي، دا اوس نمونې خروار په طریقه باندې موږ ذکر کړل.
دغه مو اکتفا وکړو انشاءالله موږ صفت ته رجوع وکړي واوري ځان پرې پوه کړي حق ورته واضح شي وما علی الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين